قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. زه د بهر نه چې دا کوم مشران میلمانه راغلي دي هغوی ته په ملکنډ کې او په بټخیله کې خوش آمدید ویم هرکلی ویم ورته او مونږ راغلي خو مو شکیل خان وختي و خو ستاسو نه خبر شو نو مونږ یې چېرې مشرانو سره به ملاقات هم وشي او په بعثت د ډسټرکټ د تنظیم خو مونږ شکریا ادا کوو خو د NP د تنظیم او د صوبایي قیادت او مرکزي قیادت هم شکریا ادا کوو. تاسو ټول خبر یې چېرې ریاست او داسې نوي خبره نه ده زه دا نشم ویلی چېرې دا صرف زما سره کېږي یا زما د پارټۍ سره کېږي دا ریاست همیشه کړي دي خو ځینې شیزونه د زده کړې سره راځي مونږ به سره دا احساس وشو چېرې کله مونږ په اقتدار کې وو نو غالبا زمونږ په دې شیزونو نه پوهېدو خو چې په خپله راباندې راغله نو دا احساس مونږ ته وشو چېرې دلته کې ریاستي جبر چې دی نو د هغې خو افسوس خبره دا ده چېرې زه پخوا مارشالاګانو کې هم دا شوي ول خو دا اوس چې کوم انتها ته ورسېدل او یا کوم هغه د پښتنو کوم روایات ول هغه چادر چادیواري خبره به کېده یو لیمټ و هغه او تاسو یقین وکړئ چې کله زمونږ اقتدار و نو په مونږ به ډېر پرشر و د سند د طرف نه خاص کر چېرې په سند کې مونږ سره دا کېږي او تاسو یقین وکړئ مونږ په پارټۍ کې د پارټۍ د قیادت مخالفت کوو چې څنګه یو خپل روایات دي ټیک ته مونږ د الیکشن په ورځ د یو بل سره مخالفت هم کوو مونږ په الیکشن کې د یو بل پسې خبرې هم کوو خو هغه عزت چې دی هغې کې مونږ کمی نه راولو او مشرۍ له مونږ څنګه څوک مشر دی کاداري پارټۍ سره تعلق ساتي نو مونږ هغې ته لکه ریزست کړي وو چې مونږ چې هسې نه چې دا الزام په مونږ راشي چې د KPK روایت دوی خراب کړل خو بدقسمتي دا ده چې هغه زمونږ نه پس چې دی نو هغه چې کم زمونږ کوشش و هغې کې زمونږ نه پس په هغې باندې عمل ونه کړی شو او هغه شی دغې ته روان و خو دا ریاست دا جبر صرف په ملکنډ کې نه و دا په ټوله صوبه کې و په ټول پاکستان کې دی خو زه د NP قیادت شکرګزار یم چېرې په یو ډسټرکټ کې یوې پارټۍ یا د یوې چا زموږ سره د یکجهتۍ خبره وکړه زموږ په ظلم باندې اواز اوچت نه کړو او د NP قیادت د ملکنډ چې دی نو هغوی چې دی نو زموږ په دې تکلیف پوه شول زموږ په دې درد پوه شول او هغوی زموږ په حق کې بله ورځ د پریس کانفرنس هم وکړو زموږ سره د یکجهتۍ اظهار هم وکړو چېرې دا کم ظلم چې د ریاست دی او دا ریاست چې د کم مخصوص خلکو دپاره او د الیکشن نه مخکې کومې فیصلې کوي نو دا یوازې PTI ته نه ده دا نورو پارټو ته هم قابل قبول نه ده نو زموږ د راتلو نن مقصد دا و چېرې زه ستاسو د ټولو شکرګزار یم چېرې تاسو د خپلې پارټۍ د مشرانو د طرف نه مو د کشرانو د طرف نه چېرې تاسو چې دی نو زموږ په دې درد پوه شوئ او دغه په دغه ټایم کې چې سړي باندې تکلیف کیدای شي مونږ ته هم احساس نه و زنګ نه مخکې به هم په چا و خو کیدای شي هغه به زنګه کمی غلطی وي خو د وخت سره دغه زده کړه کېږي او زموږ دپاره زه به دا وایم چې زموږ د پارټۍ ژوند دونه نه دی څنګه چې د NP دی لکه د هغې په مقابله کې چې دی نو مونږ د ډېر شیزونه چې دي هغه به د وخت سره مونږ زده کړو نو ستاسو به بیا هم زموږ ته د رهنمایي ضرورت وي پارټۍ خپلې دي نظریې خپلې دي خو مونږ دا امید ساتو چې رقم ځای کې زموږ نه غلطۍ کېږي د هغې به تاسو مونږ ته نشاندهي کوئ او انشاءالله تعالی څومره چې زموږ نه کېږي مونږ به په هغې باندې عمل کوو نو زه ستاسو د پارټۍ د مشرانو او د کشرانو ډېر شکرګزار یم